غیر وخت موشي ما سره زما سینیئر ملګري فضل نبي او شهنشاه ولاړ دي. فضل نبي صاحب څه به وایي دې واقعه باندې؟ دا افسوسناک واقعه چې وشوه لکه موږ یې شاهدین څه چې کومې خبرو کې د ټرک سیکنډ ډرایور سره او کوم د بونیر سره تعلق کلندر مو هغه چې کوم افسوسناک واقعه وکړه نو زه خو دا زم چې دا کم ملک موږ اوسېږو چې هغه د ډاکوانو چې کوم او وحشیت بیان کو هغه تا په خپل ورو شدي هغه دا وحشیت بیان کو چې فیرنګ وکړو او د فیرنګ نه بعد سړی په مرګ الپور او راځي ډاکوان د هغه تلاشي کوي هغه په مرګ هغه نه تلاشي کوي پیسې اخلي نو موږ خو حیران شوم په دا کم معاشره کې موږ اوسېږو او ته پیسو لپاره څنګه سړی وژنې دا ته پیسو لپاره څنګه سړی وژنې چې پیسو لپاره ته یو څو پیسو هغه نه څومره 1 لک ټول د مخې 3 لک روپۍ ولته او 3 لک هغه لکه هغه ډرایور هغه مالک چې کوم د ګاډي مالک دی دا واقعه څنګه پیښه شوه دغه واقعه دا وایي چې موږ 84 مې ټرین راووتو چې کوم سیمټ موږ چترال ته روانو دا غټ ګاډي دا درې کسان دي هلته موږ ته غلا راووتل د لکړي دغه سره کابلستان سره راووتل او باندې فیر دغه ودرولو او تلاشي شروع او د فیرنګ شروع کو ډاکوان فیرنګ چې هغه سره کوم د ګاډي مالک ته اجي صاحب چې دوی هغه ولګېدو زخمی شو او هغه بیا ګاډي کې بځې پرې خو او بیا دی وایي چې موږ راکوز کو مولن تلاشي غوښته او هغه نه په دغه تلاشي وښته نو او هغه چې څو ګنټې آل د پروتو امبولانس کا 112 کا 2 غنټې بعد 112 راغلی بیا پولیس راغلی دی پولیس وته پولیس دغه په کار چې مخې سره پولیس ورسي دغه د سرچ اپریشن شروع کی نو د دوره د باو چې کوم په هغه خلکو ته ولې ته ولې راتلی وای دا د مور او نور راختلې دی لکه سار لکه څه خپل کاروبار نه کې ته به دغه کې فضل نبي بیګا مونږ ویلو نو ایریا مونږ په هغه باندې بیګا خبره کړو او نور خبره چې کوم زمونږ سینر نمائنده چې کوم د شاهدي صاحب په حق خبرو کې څنګه چې د ټول مکمل پته او دی به سره عمل کوي هغه چې امبولانس د خلکو سم پراتري په دې حق باندې یاره یو خبره مې ووري چې نوخار ناپوسان په تاریخ کې ما په پیل ځل 30-35 سال مسافت وکړو خو چې چا سره زیاتې وشو څوک یې وویشته څوک یې شوکه کې لوټ کړو چا نه یې پیسې وویشته بچي یتیمانان کړو هغه سړی د اسپتال په ځای باندې تاڼي ته یې راوستو او په تاڼه کې امبولانس کې بند کړی دی نو ته ما ته ووایه دا کم قانون دی دا قانون دی په کار دی ته ما ته دا ووایه چې اوس مردخانه کې په کار هلته پروتو د وایکینو ته به یې ویلو چې د وایکین هلته راغلي نو هغوی تاڼې ته راوستو تاڼه کې پروت د وایکینو ته یې ویل تاڼې ته تاسو لاړ شئ هغوی جوړېدل جرم کړی ده خلک نه شي په منځ کې مړ پروت و نو ته ما ته دا ووایه چې کله زموږ د ډي پي او د سربراہ صحافیانو سره کوارډینیشن خراب دی کوارډینیشن یې نه خبره څه نه خبرېږي روزانه موبایل سنیچنګ غلاګانې جوماتونه اجرې مړه هر یو څیز لوټ شو سرکاري ځایونه لوټ شو اسپتالونه لوټ شو موږ کم خبر باندې په خبرو باندې ستړي شو خو ډي پي او صاحب زموږ نوټس نالي نه موبایل ګوري نه اخبار ګوري نو موږ د خپل آی جي پي صاحب ته وایو د خپل امتیاګانو صاحبانو ته وایو د خپل وزیر اعلی صاحب ته وایو چې سم موږ ته د بانک پټکي والا ښه ډي پي او صاحب راول چې هغه مشرانو سره کوارډینیشن صحیح صحافیانو سره کوارډینیشن صحیح نو آلات به ټیکي که چېرې دا آلات ورځ تر ورځه به ناشکي کېږي او لاسونه به اوچتو او تپوس کولو والا به یې اوس چې کومه جرګه شروع ده اوس کومه جرګه شروع ده د داخلو امبولانس کې مړی پروت دی ته اوس څنګه صحیح کو تاړه مړی پروت دی امبولانس کې پروت 3 غنټې شو دا پروت دی یعنې دا سهار یو بجه شو پروت دی او دی هلته جومات کې انصاف دپاره راغونډ کړي دي او دا ورته وایي چې یاره تاسو بس مړی وایي او تاسو پرې دا چې چلو هغه احتجاج هغوی وایي چې مونږ اف آی آر درج کا او دی په هغې باندې ځان